بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد. رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. پرون سبق کې دا خبره شو چې په مسلمانانو باندې دا خبره واجب ده د امام مقرر کول او دا په دلیل نقلی سره جندا ثابت دي. شیعان وایي چې په الله باندې واجب ده، نو په الله باندې واجب نشته نه. او بیا معتزله وایي چې په مخلوق باندې واجب ده، خو دا په دلیل عقلی سره ثابت ده. نو په دلیل نقلی سره ثابت ده او دا لپاره پرون درې دلیل موږ ویلو چې سلام فرق مات ولم يعرف امام زماني فقد مات ميته جاهليه. او بل چې لکه امت د ټول نه اهم کار د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته دا تدفین نو شو امام مقرر کړی شو. ادریم دا چې ډیر کارونه د سری چې هغه په دې باندې موقوف دي په امام باندې، دی نه امام مقرر کول دا واجب دي. نو د مسلمانانو د پاره نن سبق کې دی چې المسلمون لابد لهم من امام. د مسلمانانو د پاره امام جوړول دا ضروری دي. د سره پاره نو دلته کې له سوچي ذکر کړی دي چې امام مقرر کول یو خدای لپاره دي چې څومره احکامات یې دا نافذ شي او حدود یې دا قائم شي او دغه شان د سرحدونو حفاظت وکړي شي، د لښکرو تیاری وکړي شي او د خلکو نه صدقې واغستل شي، د مالدارانو نه غریبانو لور کړل شي. دغه شان د ظالمان غلا ډاکوان هغه چې کم خلک د باغ باندې غلبه حاصل شي او د جمعې او د اخترونو منځونه وکړل شي. دغه شان د خلکو په منځ کې چې کم جنگ جګړې راځي هغه جګړې ختمولو لپاره او د گواهی قائمولو لپاره او د ماشومان چې داغي دغه نه اولیاء نه نو داغي د نکاحونو لپاره د غنیمتونو د تقسیمولو لپاره د یو لسوجي دي د امام مقرر کول ولې واجب دي. بیا په دې باندې اعتراضات دي چې ټیک ته دونه خبره تا موږ د وکړلې د امام مقرر کول واجب دي، ولکه دا چې په دې کې د هر ځای لپاره جدا جدا امام پوره دی کنه، د ټولې دنیا لپاره د ټول مسلمانانو لپاره یو امام ولې مقرر کول ضروري دی. نو د ټولې دنیا لپاره امام مقرر کول د ټول مسلمانانو لپاره ځکه دي چې یو په یو ځای کې بادشاہ یو بل په بل ځای کې بادشاہ یو بل په بل ځای کې بادشاہ، نو مسلمانانو په منځ کې اختلاف پر راځي، تفریقه پر راځي، یو بوج زما شریم بل بوج زما شریم. بیا دا چې د دې لپاره خدا خبره حجم سید ده امام مقرر کول د ټول لپاره یو ضروری دي. خدا خبره چې لري لپاره تر شرایط ولیک دي چې دا به عادل بوي او نیک بوي او د قریشونه بوي او دا بوي دا شرایط ولیک دي، خو بس یو مشر پکار دی که څنګه چې پتور کې کوی نو وای چې د خلافت د مقصود هغه دا چې د دنیا کارونه هم کول دي او د آخر کارونه هم کول دي. دې ګڼ کپ مشر شنو هغه د دنیا کارونه کوي جو کوله به جو اختر مونږ پسند کوي د جمعې مونږ پسند کوي او په خپل قلو الحمد نه وردي دی به امامت خپل ځای خپل فیصله کوي. نو بیا غونه کیږي بیا لاله چې لګته وی چې دا دیش کال د خلافت زمانه ده، نو د دین ورستو خو بیا د ټول مسلمانانو ګناګار دي نه زګه د دین ورستو خلافت دا خونشته ده. نو یو خلافت علی منهج النبوت دا دیش کال د دین ورستو دا نه ویلي چې خلافت بنئ بل کله به یو کله بنئ خو ضروري نه ده. نور څه خبره تر باقي جو ګوره ورته دا ځای پر وای به زو مخکې وي والمسلمون لابد لهم من امام. مسلمانان د دوی لپاره د امام چې دا ضروری دی. وذری یو له سوچ لري نه ولې وجه يقوم بتنفيذ احکامهم، د دې لپاره چې قائم کی د مسلمانانو د احکاماتو نافذ کول لپاره چې څومره هم د احکامات نافذ کول لپاره امام ضروری دی. و اقامت حدودهم او چې د څومره حدود قائم کړل شي نو حدود چې قائمي کې دا امام قائمي. وسد ثغورهم او د سرحدونو حفاظت کول چې څومره بارډر دي چې دې حفاظت وکړي شي مسلمانانو. وتجهيز جيوشهم او د مسلمانانو د لښکرو د جنگي سپاسالارانو د دې د تجهیز لپاره د دې د تیاری لپاره دا امام ضروری دی. واخذ صدقاتهم او اغستل د صدقات دي چې خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، چې الله پاک دې مشرانو د حکم کړه د مالدارانو نه صدقې زکاتونه واغلي غریبانو لا ور کوي.
وقهر المتغلبه والمتلصصه وقطاع الطريق او دغه شانته په ظالمانو باندې او په غلو باندې او په ډاکوانو باندې د غلبه حاصلولو لپاره امام ضروری دی چې هغه دغه ډاکوانو ته غلوله دوی ته چې نه دا په باندې غالب او چاغله بدله ورکي و اقامه الجمعه والاعياد او بل د جمعې او د اخترونو د منځونو د قائمولو لپاره امام ضروری دی وقطع المنازعات الواقعه بين العباد او د بندګانو په منځ کې کوم واقعات او کم منازعات جنگ جګړې چې دا راپېږي چې دا غي قط کول لپاره امام ضروری دی او قبول الشهادات القائمه على الحقوق او په حقونو باندې کم گواهان قائمول دي گواهی جوړول دا غي قبول لپاره امام ضروری دی وتزویج الصغار او د ماشومان د نکاحونو لپاره صغار نه مراد ده والصغائر الذين لا اولیاءهم لا اولیاء لهم هغه ماشومان چې دغه څوک اولیاء نه داغي هغه نکاحونه دا به جنین د وخت بادشاہ به کوي د وخت قاضي به کوي امام به کوي دای لپاره ضروري ده وقسمت الغنائم او د غنیمتونو تقسیمولو لپاره امام ضروري ده ونحو ذلك من الامور الذي لا يتولى احد الامه والذين علاوه نور کارونه چې لکه د امت یو افراد هغه نشي هغه ته ورکل کېده مالک کېده ودې نه بیا درې اعتراضات نمبر 1 اعتراض دار فإن قيل كتدويل شيء لما لا يجوز الاكتفاء بذي شوكة في كل ناحية اکتفاء ولې ونکړل شو په هر طاقت والا باندې په هر طرف کې مطلب دا دی اعتراض مقصد دا دی چې ټول مسلمانانو لپاره یو امام مقرر کول ولې ضروری دي او په هر ځای کې جدا جدا امامي کنه په یو علاقه کې دی په بل کې دی بل کې دی ومن اين يجب نصب او د کم زینا واجب دي نصب مقرر کول من له الرئاسه العامه چې دا لپاره ریاست عامه یې ټول خلکو باندې امري قلنا جواب کوم لانه يؤدي الى منازعات ومخاصمات چې دا کله هر ځای جدا جدا بادشاہي او امیر وي نو دا بیا بوزي بنه منازعات او جګړو دا کم چې مفزيه الى اختلال امر دین او دنیا چې دا په دین او د دنیا په کارونو کې خلل جوړونکو د بوتل کما یشاهد فی زماننا هذا لکه څنګه چې موږ په دې زمانه کې مشاهده کوو چې یو ملک د یو سره جنگ بل د بل سره جنگ بل ځکه چې یو چې زما شری ما بل چې زما شری ما یو چې ما په دمانه غلبات سره شو بل چې ما په دمانه غلبات سره شو فإن قيل دې نه دویم اعتراض کوي هغه دویم اعتراض دار چې ټیک ته ټول مسلمانانو لپاره یو امام مقرر کول خو صحیح شولا خو د امام لپاره ته چې دا صفات به چې امام د قریشونه یو دا به یو هغه به نو دا به دې ته نشته ضرورت خو بس یو صحیح سړی پکار دی چې هغه امامي او چې بس هغه د دنیا په کارونو باندې پويږي لکه څنګه چې په تورکو کې شوی دا فإن قيل چرته ویل چې فليكتف بذي شوكة پس اکتفا دی وکړل شي په طاقت والا باندې چې دا پر ریاست عامه وي اماما کان او غیر اماما که امام او غیر امام یعنی د امام چې کوم صفات دي خبره سره موصوف او کنه وي فإن انتظام الامر يحصل بذلك دا انتظام د امر دا ټول حاصلې کې پرې سره کما فی هذه الاتراق لکه څنګه چې بعد اتراقو کې شوی اتراق جمع د ترک دا او ترک یو عظیم الشان قوم دی د یافیس ابن نوح په اولاد کې دی او دا ټینن د اول ډیر زیات کافرانو د مسلمانانو دشمنانو خو بیا هغه په مسلمانانو کې پرې کې یو بادشاہ پیدا شو غازان ابن ارغون نموداغه غازان هغه 594 کې اسلام راوړو او بیا دا سره نو خلک جنده ملګری شول او هغه مسلمانانو د غلبه حاصله شو په دې معنی نو قلنا موږ دوی چې نام دا خبره ټیک تا يحصل بعض النظام في امر الدنيا د دنیا په کارونه کې غوډه نظام مو چلیږي لیکن يختل امر الدين لیکن د دین په کارونه کې به خلل بیا غرديږي او هو الامر المقصود الاهم والعمده العظمى او دغه دین دا کارونه دا مقصود اهم مقصود دي او اهم غټ کاردار دی چې د دین کارونه نو چې دې څنګه کړه نو او بیا دینی کارونه دا باندې شکولای د دنیا خو به کولای شي خو د اخر باندې شکولای فإن قيل حدیث نه درې اعتراض دار چې ته وی چې د خلافت دیش کال دی کنه نو د دینه د خلافت راشدو د زمانه ورستو دا کومه زمانه چې نن دین ورستو خو امام بیا نشته نو چې امام نشته دا ټول خلک ګناګار شول یو دی چې په خلیفہ او په امام کې فرق دی په خلیفہ او په امام کې فرق دی خدا دغه چې نه دی دا اصطلاح چې د شیعاګانو د خلیفہ او په امام کې نه دی چې خلیفہ هم دی دغه چې نه دا امام خاص دی نو موږ وایو چې اعلی منهج النبوت
خلافت کم 13 کال دی هغه 13 کال د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په زمانه پورې چې هغه 13 کالو هغه په طریقه د نبوت باندې ورستو بیا د لازم نه کله شته او کله په طریقه باندې او کله په طریقه باندې او داخله ګناګار ته کوي چې دا ټول لکه بدی کې مجبور دي که په خپل غوښاله باندې خلکو دا پرې خو نه چې بیا په ګناګارو فإن قيل قتلتوا شي فعلى ما ذكر هغه چې ذکر کړل چې من ان مدة الخلافه 30 سنه چې مدته خلافت 10 کال ده يكون زمان بعد الخلفاء الراشدين نشبه زمان رسول الخلفاء الراشدين خاليا عن الامام فيرسل الامه كلهم نطول امه بغنانګاری ويكون ميته جاهليه او دونه مړ کېدل په جاهلیت په مرګ باندې دا چې مخکې وساتي سو ویل شو کنه چې کم کس لکه د مړ شو په داسې حال کې چې د خپل زمانه امام نه پیژندو د په موت جاهلیت باندې مړ شو نو دا ولکه خلفای راشدین ورستو چې دا دغه نشته لري خلیفہ بل نه راغلی دا ټول خلک په جاهلیت په مرګ باندې مړ دي نقول لهم قد سبق مخکې شي ان المراد چې مراد خلافتنا الخلافه الكامله کامل خلافت او کامل خلافت درس کړل دا مطلب نه چې ورستو به جنون خلافت بنئ ولو سلم كتته ومن الاشراء خبره فلعل دور الخلافه ينقضي دون دوره الامامه نو دور د خلافت خو ختم شوی دی او د امامت دغه دور ځین نه ختم شوی بناء على ان الامام اعم بنا په دې باندې چې دا امام چې دا اعم او خلیفہ ته دا خاص دی نو موږ خصوص مطلق نسبت بده لكن هذا الاصطلاح مما لم نجده من القوم لیکن دا اصطلاح چې دا امامت عام دی د خلافت نه نو دا موږ نه مونږ په اهل سنت والجماعت کې بل من الشيعه بلکې د شیعاګانو عقیده ده ميزه مجاهد وي چې ان الخليفه اعم چې خلیفہ عام دي ولهذا يقولون بخلافه الائمه الثلاثه دون امامتهم دیو جن دوی کړه چې د درې خلیفہ راشده چې کوم دي حضرت ابوبکر جن حضرت عثمان جن حضرت عمر رضی الله عنه نو دا خو خلیفګان دي او امامان نه دي امام سے حضرت علی رضی الله عنه نو دوی چې دا خلیفہ عام دي امام جن دا خاص ته خدا خبره غلطه ده اما بعد الخلفاء العباسيه او د خلفاء عباسیه نو ورستو فالامر مشکل دا کار ډیر زیات مشکل دی ځکه چې د خلفاء عباسیه نو ورستو بیا خو لکه قریش کې هم څو امام نه راغله او دا خبره ده چې ائمه من قریش نو دا بیا ډیر نه ثم ينبغي يكون الامام ظاهرا د دې زینا د شیعاګانو په عقیده باندې رد کوي چې شیعاګان وایي چې امام مهدی هغه وایي کنه چې 12 امامان دي فرقه 12 پکې یو دا او چې په دنیا کې 12 امامان دي 12م امام پکې امام مهدی دی او امام مهدی چې دا پټ شوی دی امام مهدی چې دا پټ شوی دی هغه انتظار کوي چې کله به اخره د معنی کې جزوه بیا چې دا براوزمه نو دی و چې د امام د پاره دا خبره ضروری ده چې دا به ظاهر بوي چې خلک د خپل کارونو کې رجوع کوي امام به پټ نه وي ثم ينبغي ان يكون الامام ظاهرا بیا دا پکار ده چې د امام با صفات چې دا به ظاهر بوي امام ليرجع اليه چې رجوع کړل شي هغه ته فيقوم بالمصالح چې با قائمين خلقو هغه مصالح ليحصل ما هو الغرض من نصب الامام چې حاصل شي هغه څه کم چې غرض د امام د مقرر کېدو مطلب دا دی چې خلک په خپل کارونو کې د رجوع وکي نو که امام پټ وي لکه څنګه چې د شیعاګانو عقیده ده نو خلک به د رجوع څنګه کوي لا مختفيا واذا امام چې د ظاهر وي پټ بنئ خلکو د سترګونه من اعين الناس خوفا من الاعداء د دشمنانو د وجنه وما للظلمه من الاستيلاء او هغه چې د ظالمانو د غلبه ده یعنی دوی چې د ظالمانو د غلبې د وجنه امام مهدی چې نه پټ شوی نو امام به پټ نه ولا منتظرا او نه به هغه انتظار کولای کیږي خروج عند صلاح الزمان وانقطاع مواد الشر والفساد وانحلال نظام اهل الظلم والعناد و چې امام خدا پکار دی د دې لپاره چې لکه د خلکو د لپاره وځي او څومره د شر د مواد نن دا ختم کی او څومره چې خراب خلک ته چې دا ختم کی نو چې امام پټو نه خدا کارونه بیان شي کوله لا كما زعمت الشيعه وان دا چې لکه څنګه چې ګمان کوي شیعاګان خصوصا الاماميه منهم لکه څنګه چې بدیږي یو عقیده یو فرقه د امامیه ده ان الامام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم دیو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه 12 امامان دي لوله بګه حضرت علی رضی الله عنه ده ثم ابنه الحسن
بیا دیم نمبر حضرت حسن رضی الله عنه ثم اقول حسین بیا دا غرور حسین رضی الله عنه ثم ابنه علي بن زين علي زين العابدين ثم ابنه محمد الباقر ثم ابنه جعفر الصادق ثم ابنه موسى الكاظم ثم ابنه علي الرضا علي الرضا ثم ابنه محمد التقي ثم ابنه علي النقي ثم ابنه الحسن العسكري ثم ابنه محمد القاسم المنتظر المهدي تلا اخرنه چې محمد قاسم دغه انتظار کولای کیږي او د مهدی دی نو دا چې دا دولسم امام دی او دا دولسم امام چې دا پټ شوی په اخره زمانه کې دا بروزي ما او دی ولی پټ شوی دی وقد اختفى خوفا من اعدائه فایسر دی پټ شوی دی د یری د دشمنانو نه وسيظهر دی به ظاهری کې به دنیا ته به راځي با فیملأ الدنيا قسطا وعدلا دا دنیا به د انصاف نه ډکې د عدل نه ډکې کما ملئت جورا وظلما لکه څنګه چې دا دنیا د ظلم نه جننه دا پټ شوی ده د ظلم نه او د دین ډکه شوی ده نو دا چې کله امام مهدی راشي نو او بیا د انصاف نه ډکې ولا امتناع فی او بیا دا خبره ده په دې باندې اعتراض لري چې د دونو زمانه دا پټ ده نو دا څنګه پټ ده لکه دا الله پاک څنګه ده دونو عمر ته څنګه ور کړی دی نو څنګه چې حضرت عیسی علیه السلام له عمر الله پاک ور کړی دی چې باس باندې کې ژوند دی حضرت خضر علیه السلام له ور کړی او د امام مهدی له ور کړی دی شیعاګان وي ولا امتناع او امتناع نشته فی طول عمر د په عمر په ډیرو کې امتداد ایام حیاتی او د ژوند په ورځو په وګړو کې ک عیسی والخضر وغيرهما علیه الصلاۃ والسلام وانت خبير د دې ځای نه اشاره د امام غائب په عقیده باندې درې دلایل چې دا پیش کړي چې دا امام غائب د عقیده چې کوم نه کنه دا باطل ده درې دلیل پیش کړي نمبر 1 وانت خبير او یو خدا لګنه وای چې د امام د تقرر نه کوم مطلوب دی لکه حدونه قائمول او دغه شان د انصاف قائمول دا خبره چې دا نو چې کله امام پټوي نو دا خبره خو بیا نشي کېده وای وانت خبير او ته په دې خبره باندې خبردارې بان اختفاء الامام وعدمه سواء چې امام پټ کېدل او د امام هغه نشواله دا برابر دي فی عدم حصول الاغراض المطلوبه چې کوم مطلوب اغراض دي دغه نه د حاصل دون دغه امامت نه من وجود الامام د وجود د امام نه هغه نه اصليږي وای ک امام موجود یو پټ شوی او د امام ورغه لپاره مقرر کوي چې لکه خلکو کې انصاف قائم کی او کې چې امام پټ شنو بیا خدا خبره سکیږي نو او دویمه دا خبره ده کنه چې دوی چې دشمنان د وجه نه پټ شوی دي دشمنان د وجه نه پټ شوی دي نو دا خبره هم دې خبره تقاضا نه کوي چې دشمنان دې داګې نه پټ شي ها دا چې د خپل وجود ورته پته نه خپل د امامت ظاهری نه لکه څنګه چې د دوه اړیکه چې کوم حسن عسکری نو هغه خپل امامت دا پټ کړو نو دې کړه خلکو نه لري نو دې ظاهر دی غو خپل امامت ظاهری نه وان خوفه من الاعداء او د يره د دشمنانو لا يوجب الاختفاء چې دا نه واجبوي پټوال لره بعید بدیه سره لا يوجد منه الا الاسم چې نه موجوديږي د نه مگر اسم بل غایت الامر بلکې انتهایی کار خدا پکار ايوجب اختفاء دعوه الامامه چې واجبوي اغا پټواله دعوه امامت کما فی حق آبائه الذين لکه څنګه چې په حق د دې بلارانو کوم حسین عسکری حسن عسکری را په بارے کانوا ظاهرین علی الناس چې هغه ظاهر په خلکو باندې ولا يدعون الامامه او دغه بینه کوله زه د دعوه د امامت بینه کوله دریم قول د دې باطلیدو لپاره دریم او جنا راکنه چې څنګه په زمانه کې چې دا فساد او بګړاو چې دا پیلاو شوی دی نو په هغه ټیم کې د دې امام دراتلو ضرورت ډیر زیات دی چې امام راشي او د هر څه چې دا ختم کی د دې باوجود چې دا امام ناراضي لکه دا مطلب دی چې دا خبره غلط نه و ايضا او دا رنګ فعند فساد الزمانه یعنی کله چې زمانه کې فساد وي خراب وي زمانه و اختلاف الاراء او آراء دا مختلفي و استيلاء الظلمه او د ظالمانو غالب کېدل احتیاج الناس الى الامام اشد نو په دې ټیم کې د خلکو ته د امام غو ضرورت ډیر زیات دی و انقيادهم له اسهل او د دې امام تابعداري د خلکو لپاره ډیر زیات آسان ده ځکه چې خلک ټول ګډوډ دي او خلک ټول په فساد کې دي نو چې کله دا په دې حالت کې پکاره چې امام بیا راشي او چې امام نه راځي او پټ مطلب دا چې شته نه د دوه ځنه دا خبره جوړ کړی دا لکه پوه شو ملي منه ورله لا اورو